میل فیمیل ډسټریکټ ممبرانو السلام علیکم. جناب سپیکر، د ټولو نه مخکې موږ یو خبره داسې کوو چې دا څنګه زمونږ اپوزیشن لیډر صاحب دا خبره وکړه چې په ډسټریکټ کې ډېر زیات فنکشنز کېږي. په هغې فنکشنز کې چې کوم دی زمونږ ممبران صاحبان، پارلیماني لیډرز، اپوزیشن لیډرز او نور زمونږ د دې ډسټریکټ کونسل ډېر ښه مشران هغه بای پاس کېږي. د هغې موږ بھرپور مذمت هم کوو او موږ دا وایو چې دا خو یو کونسل دی او دا خو منتخب شوی کونسل دی، نو برای مهرباني دا څومره آفیسرز چې دي، دا څومره ډپارټمنټس چې دي، دې ټولو ته زموږ دا درخواست دی او موږ دا غواړو چې د دې ډسټریکټ دا نمایندګي چې کومه ده دا د زمونږ دا کونسل دا خپل ډسټریکټ ناظم صاحب چې دی عمدوي دي کوي. دې افیسرز له پکار دي چې په مشاورت سره د ډسټریکټ ناظم سره چې کوم دی نو هغې پروګرامونه فنکشنز ارینج کوي چې زمونږ ډسټریکټ ناظم صاحب د هغې چیف ګیسټ وي او هغې افیسرز ورسره ناست دي او د هغې سره چې کوم دی زمونږ دا ډسټریکټ ممبرز چې دي هغې م انوایټ کوي او یو قدر په نگاه سره دی، یو قدر په دغه سره دوی له یو قدر او عزت ورکوي. څنګه چې تاسو افیسرز یې او ستاسو قدر شته داسې دا ډسټریکټ ممبرز چې دي دا هغه ډسټریکټ ممبرز دي، دا هغه کریم خلک دي، دا هغه کریم مشران دي چې دوی لا د ضلعې د 16 لاک عوامو چې کوم دي اوټ ورکړي دي، دوی له یو قدر ورکړی شوي دي، یو عزت ورکړی شوي دي. که تاسو خدا نه خواسته دوی قدر ونه کړئ نو الله دوی له یو قدر او عزت ورکړی دی. خو زمونږ دا یو خواهش دی او موږ دا وایو چې دلته که ډسټریکټ ناظم صاحب دی او د هغه سره خپل پارلیماني لیډرز دي، دا ډسټریکټ کونسل دی ورسره، نو چې د دوی یو قدر او عزت وي. موږ دا وایو د یو قرارداد په شکل کې چې دا پراوینشل ګورنمنټ ته ولیږلی شي او سپیشلي چیف سیکرټري ته ولیږلی شي، ولې چې هغې سره اختیارات زیات دي چې د دې دا بای پاس کېدو دا کم عمل چې دی دا دوی کم دلته دا دغه راغېستي دی افیسر چې دوی نه کم از کم تپوس وکړی شي او د یو قرارداد په شکل کې موږ دا قرارداد پاس کوو چې آینده لپاره په ډسټریکټ 400 کې کم فنکشنز کېږي د هغې مشاورت د هغې تپوس چې کوم دی ابه د دې ډسټریکټ کونسل د مشر نه ډسټریکټ ناظم صاحب نه کېږي او موږ په جمع سره دا قرارداد پاس کوو انشاءالله. جناب سپیکر، اوس راځم هغې خبرې ته چې په دې ډسټریکټ کې زمونږ د میډیا درنو او د ډسټریکټ کم مشر ایڈمنسټریشن دی ډپټي کمشنر صاحب د هغوی دا واقع راغلی ده. دا یو ډېره افسوسناکه واقعه موږ ورته زه ورته پخپله په دې وایم چې لکه موږ خلک افیسرز هغوی دا رویه اختیار کړي د میډیا سره، د عامو خلکو سره، د پبلک سره، نو موږ به نور د چا نه ګیله کوو چې یو دومره زه به ته ووایم چې په زه ما ابوالورز ویلیم دي ډي سي صاحب ته چې کم از کم ډپټي کمشنر موږ چې کله سټوډنټ وو نو دا به مو اورېدل چې ډپټي کمشنر د ډسټریکټ کینګ وي. اوس خو خیر زمونږ ډسټریکټ ناظم صاحب زمونږ د ډسټریکټ کینګ دی، ولې چې دا کونسل شته خو بهر کې د ډسټریکټ ناظم نه هغه یو ذمه دار افسر دی، د هغه نه پس د ډسټریکټ ناظم صاحب نه. نو موږ دا وایو چې دا کومه واقع شوې ده دا یو افسوسناکه واقع شوې ده، موږ یې پر زور مذمت کوو. د هغې وجه دا ده چې زمونږ د ضلع 400 په عوامو کې دا یو ناخوښه واقع ده. هر یو سړی وایي چې یاره دا کومه واقع راغلې ده کوم طریقې سره شوې ده، چې زمونږ افیسر او زمونږ مشران په دې طریقه سره دا کارونه کوي نو موږ به بیا د بل چا نه ګیله نه کوو. موږ دا وایو چې د دې یو شفاف طریقې سره یو خپل انداز کې یو په ښه طریقې سره د دې لاول یو تحقیقات وشي او د هغې نه پس چې کوم دی نو د ډپټي کمشنر صاحب زما خپله رایه دا ده چې د ډپټي کمشنر صاحب او زمونږ د میډیا درونو یو خپله جوړه یو سلا وشي چې د دوی د زړونو نه داخل لري شي او زمونږ د ضلع 400 عوامو ته دا اندازه وشي چې یاره که یو ځای کې یو مسله راغلې ده نو هغه حل کړی شوه. جناب سپیکر، زه اوس راځم چونکې زمونږ ډسټریکټ هیلث افیسر هم ناست دی د تنګي هسپتال داسې څو مسایل چې هغې یوازې د تنګي هسپتال نه
هغه زمونږ د ټول ډیسټریکټ هسپتالونه چې کوم دي هغه مفلوج کړي دي. هغه یو څو کسان دي، هغه یو مافیا جوړه شوې ده په هسپتالونو کې، او هغه یو خپل هلته کې غونډهګردي شروع کړې ده. هغه زمونږ د ډي چو صاحب په نوټس کې دي. زه ورته دا وایم چې برای مهرباني د ډسټرکټ ناظم صاحب نن دا خواست کوم چې د هغې کسانو خلاف د سخت اکشن واخیستلی کېږي. په یو ځای باندې د شلو کسانو نه کسان ناست دي، هغوی هلته یو مافیا جوړه کړې ده، د هغوی د رد و بدل وشي، د هغوی د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر وشي، چې هغوی دا شیز ختم شي چې دا کم شیز زمونږ د دې ډسټرکټ لپاره راغلی دي، چې کم فنډ راغلی دي هغه د سهولت لپاره راغلی دي، هغه د غریبانو لپاره راغلی دي، چې هغه په صحیح طریقه سره هغوی ته ډسټریبیوټ شي او هغوی ته هغې ته تقسیم شي، چې هغوی مستفید شي د هغې علاج نه، د هغې میډیسن نه، هغه ټول سیسټم هغه هغوی ودرولی دي. دا زما یو درخواست دی. د هغې نه علاوه په ډسټرکټ زمونږ په هسپتالونو کې د صفایۍ ډېر ابتر صورتحال دی. تنګي هسپتال نه بهر او دننه هغه یو ډېر لوی مقدار سره چې کوم دی نو سامانونه پراته دي، هغې یو مسله جوړه کړې ده. د هغې د نیلامۍ هم دې دغه ورکړی شي، اجازت ورکړی شي. بله چې د هغې نوره کومه صفۍ ده چې لکه کومه خزله پرته ده هغه دې لرې کړی شي. زما ایډي صاحب ته دا خواست دی چې هغې دې پکې یو لیټر وکړي ټي ایم ای تنګي ته، داسې که په شب قدر هسپتال کې دی نو هغې دې شب قدر ټي ایم ای ته وکړی شي. آر ایچ سی جمال آباد دی نو هغه د هغې لپاره چې تاسو کومه طریقه کار اختیاروئ هغه اختیار کړئ. باقي زمونږ په تنګي ایم سی کې د صفایۍ ډېر ابتر صورتحال دی. هغې سره خوش علاقو کې هم دی، خو چونکې تنګي چې کوم دی هغه د تحصیل کیپیټل دی دا ایم سی تنګي، نو په دې وجه زه دا تاسو ته درخواست کوم ایډي صاحب ته چې د دې پوره یو ټیم جوړ کړی شي. که ټیم یې جوړوي که تاسو یې جوړوئ، خو چې د هغې د صفحې دا نظام بهتر شي. بله زه دا یو التجا ده زما ډسټرکټ ناظم صاحب ته چې یو سپیشل یو اجلاس پرې راوغوښتلی شي. په هغې اجلاس کې دی کم از کم نور هېڅ هم نه، خو چې په هغې اجلاس کې زمونږ د ډسټرکټ د سوی ګیس ډپارټمنټ او د بجلی ډپارټمنټ که هغه زمونږ د شب قدر ډویژن دی، که د چارسدې ډویژن دی، او که د هر ځای دی چې د هغې ایکسینس پکې موجود وي، د ګیس ډپارټمنټ انچارج پکې موجود وي. زمونږ په تنګي کې او په خوش علاقو کې لوډ شیډنګ خو شپې د بجلی، خو نن سبا چې زمونږ عوام کوم د لوډ شیډنګ نه پریشانه دي، د ګیس د لوډ شیډنګ نه، نو د هغې بلکل صحت نشته، صحت نه دی معلوم. ډېر بره حالات دي تنګي او د هغې په مضافاتو کې. چونکې زما تعلق د تنګي تحصیل سره دی، نو دا نه چې یاره صرف تنګي تحصیل کې وي، کېدای شي په شب قدر کې وي، په دې چارسدې تحصیل کې وي. خو زما خصوصي التجا ده چې دې لپاره د یو سپیشل اجلاس راوغوښتلی شي، په هغې کې دې د دې نه تپوس وکړی شي، په هغې دې موږ له بریفینګ راکړي ټولو ډسټرکټ ممبرانو له چې یاره دا څه وجه ده، څه مسله ده چې دې حده پورې زمونږ دا خبره راورسېده. او زمونږ د وابدې ډېر ابتر صورتحال دی. ټریپینګ کېږي ډېر زیات، چونکې دا د ټریپینګ میاشت نه ده، جون جولای ختمه شوې ده، نو د دې ټریپینګ دغه به وشي چې یاره دا څه مسله ده، که ازالې کېږي ازالې دې وشي. او زه ډسټرکټ ناظم صاحب ته دا درخواست کوم چې مهرباني دې وکړي دا خلک تلاول ځان لم راوغواړي او ورسره دې کښېني او تاسو ورسره دا یو ډسکشن وکړئ. که چېرې دا نه کېږي، که د احتجاج په صورت کې کېږي، نو خیر دې موږ ډسټرکټ ممبران به ځان سره کسان راولو او د دوی خلاف به احتجاج وکړو. پراوینشل ګورنمنټ ته پکې لیټر وکړئ. که هغه ني د دوی خپل جنرل منیجران ناست دي، چیف آفس دی پیسکو والا، هغې ته پکې لیټر وکړئ چې یاره دا خبره چې دا ډېره زیاته بل طرف ته لاړله، هسې نه چې بیا پرې احتجاج شروع شي. زه سپیشلی پولیس ډپارټمنټ اډمنسټریشن هم شته، هغوی ته درخواست کوم چې هغوی د خپل ډپارټمنټ په ترو باندې چې کوم دی نو د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي. جناب سپیکر، زه اوس بل طرف ته راځم. کوم چې زموږ بجټ پاس شوي دي، اول ځل هم په اجلاس کې موږ دا خبره کړې وه چې اګریکلچر ډپارټمنټ چې کوم دی هغوی د 2015-16 بجټ اوس وخته پورې زموږ ممبرانو له نه دي ورکړي. د هغې د پوره تحقیقات وکړی شي،
کاغي په دغه کې چونکه پروینشل ګورنمنت چې کوم دی هغه زمونږ د ډیسټریکټ ناظم صاحب دی موږ ته یو درخواست کوو چې د دې خلاف فوري ایکشن واخله چې هغه 2015-16 بجټ چې کوم دی د اګریکلچر په مد کې هغه زمونږ د ډیسټریکټ ممبرانو ته ملو شي زمونږ اپوزیشن لیډر صاحب خو زه نه پیغام چې د ځان د کار شوی دی څه مسله ده او بهر کې چې څه شوي دي زه دام خله چې زمونږ د اپوزیشن لیډر کار شوی دی خو زه خصوصي درخواست کوم چې دا کم کارونه نه دي شوي کم از کم ما بل ظلم دا ویلو چې دې دپاره په دې ډسټرکټ ممبرز کې یو کمیټي جوړه کړې اوس چې کوم حالات موږ وینو او اخبارونو کې کومه میډیا باندې کوم هغه بیانونه راځي خو د هغې دغه دا دی چې دوی وایي چې یاره په دسمبر کې یا په جنوري په فرسټ یا په سیکنډ ویک کې دا کم سیستم چې کوم دی دا وایند اپ کېږي د بلیاتي نو که چېرې دا یو سیستم هم وي نو برای مهرباني دا کم سکیمونه چې وي څنګه چې اے ډي صاحب ووي لوکل ګورنمنټ په دې سکیمونو باندې کم از کم فوري طور باندې کار شروع کېدل پکار دی چې زمونږ دا ډسټرکټ ممبران ترې مستفید شي بله خبره دا ده چې موږ دا یو دغه کوو زما خپل یو دغه دی چې دا کوم زمونږ د ډسټرکټ کونسل دا دلته حال دی چې آینده لپاره موږ راځو چې کم از کم د دې صفایي د انځلو لپاره وشي چې دلته کې کم ګند په دې اجلاس کې غورځېدلي چې هغه پکې نه د دې هغه صفایي نه کېږي برای مهرباني کم از کم دې ته ووایه چې د دې هغه لاندې صفایي د انځلو په دغه کې کوي چې دا وینځي چې یاره دلته کې لږه صفایي وي زه د سپیکر صاحب ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یم چې موږ لم ټیم راکړ او هیله لرم انشاءالله چې دا کومې خبرې مو کړې دا د منټس په صورت کې او دا کم چې د ډسټرکټ ناظم صاحب نه یا د افیسرز نه کومه التجا وکړه امید لرم او هیله لرم انشاءالله چې دا به دوی فوري طور باندې